که آیا دا د الله رب العزت د طرف نه امتحان دی. مونږ دغه ته تللي وو دا کشمیر ته په تبلیغ چې لرې تللو. زموږ سره یو مولانا صاحب زما ملګری دی، زموږ سره په تشکیل کې یو کس له هم دعوت ورکوو، هغه ورته وایي چې زلزله چې راغلې وه که نه غټه هغې کې ډېر نقصانونه شوي. نو مونږ چې کوم ځای کې وو په دې دغه باندې وو، په غر باندې ګړنګ به یې ورته وایي هغې ته، او مخامخ هغې ته یو بل غر و، نو هغه 4 کلي پې آباد وو، 4 کلي. نو هغه 4 کلي مکمل داسې یو خو داسې وي که نه چې دا غر داسې سلایډ وکړي راوښویږي، نو داسې راښویېدلی نه و، بلکې داسې شوی و لکه دا چې داسې مکمل اوچت شي او بیا الټه شي او راوغورځېږي، لکه سلایډ خدای که نه چې دغه راوغورځېږي داسې سلایډینګ وشي که نه راوغورځېږي. نو په هغې کې دونه نقصان نه کېږي. یو داسې وي چې دا غر داسې اوچت شي او داسې کټ شي بیا لاړ شي بیا راوغورځي، نو دې سره داسې چل شوی. نو په هغه ځای باندې غټ جیل جوړ شوی، په هغه ځای باندې جیل د دقې علاقې نه شاته باغ دی، باغ علاقې چې ورته وایي کشمیر. نو خلک به راتله او دلته به په دې جیل کې به کشته چلېدی او خلکو سیل سپاټه جوړه کړې وه. 4 کلي لاندې پراته دي، مقبره ده. مقبره ځکه دی چې بھائی ټول خلک لاندې تللي دي، راویستو څه صورت هم نه کېږي، او غټ غټ غرونه دي، دونه اوبه پکې جمع شوي دي، د باران اوبه راځي 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 چې بھائی غټ جیل جوړ شي. اوس به ومومي ګړنګ ګړي دوپټه د مظفر آباد نه دی طرف ته دی. نو مونږ هغه ځای ته تللي وو، خلکو ته هم دغه کوو چې یاره بھائی روژې میاشت وه او ماشاءالله خلکو داسې ښایسته ښایسته روژې خوړی. مونږ به ورته کته ځکه چې بھائی زموږ ګرمي هم کېده او تږي هم وو او وږي کېدو به هم وو، او هغې ته تللي وو. نو زموږ نه لرې وو کافي، مخامخ داسې غر مخامخ نږدې ښکاري وو چې ځای نو بیا ډېر لرې. نو مونږ هلته تللي وو، تږي شوي وو، ستړي وو او وږي وو، او هغه خلکو ماشاءالله ښه ښکلې روژې خوړی او ښه خوشحاله وو او تصویران یې ویسته یو بل له. نو ما کسان ودروله، کوم چې سیلانیان راغلي وو چکر له راغلي وو ما ودروله. نو ما ورته ویل چې تاسو خفه نه شئ خو لږ خبره کوو. وایي وکړئ تبلیغ والو کار ده د خلکو سره خبره کوي. ما ورته تاسو خفه نه شئ چې خو یو خبره سره کوم. وایي تاسو څه له راغلي هلته چکر له راغلي وو سیل له راغلي وو. نو تاسو سیل له کوم ځای ته راغلي یئ؟ تاسو دې ځای ته راغلي یئ چې بھائی دلته دا مقبره ده، لاندې غونډ خلک پراته دي، په دې کې زنانې دي، مولیان دي، قرآنونه پکې پراته دي، مسجدونه پکې پراته دي، 4 کلي دي، په هغې کې دننه دا ټول خلک پراته دي. دا خلک هم په دې دنیا باندې خوشحاله وو، ښه ټیک ټاک وګرځېده چې یاره بھائی مونږ خوشحاله یو، زموږ زندګي ده او مرګ به کله راځي. اوس په دو باندې حالات راغلي دي، لاندې پراته تاسو په سیل سپاټه کوئ او بل دا چې ګوره تاسو روژې هم خورئ. نو دا حالت که په تاسو باندې راشي، هغوی بالکل بالکل دا خبره صحیح ده. بهرحال زما سره خو واده وکړي چې انشاءالله مونږ به آینده دپاره داسې کار نه کوو، روژې به نه خورو. بهرحال د هغو عمل دی خپل مخکې څه کوي. نو څنګه هغه مولانا صاحب هغه ملګري له دعوت ورکړو. نو هغه ورته چې اللہ کا جو یہ عذاب آیا تھا نا تمہارے اوپر تو یہ اللہ کی طرف سے. کہا نہیں خاموش خاموش تھوڑی دیر صبر کرو. څه شي عذاب راغلی و؟ کوم عذاب؟ ولې دا هلته چې په دې نورو ځایونو کې چې زلزلې شوي دا پلانکي ځای پلانکي ځای ته چې عذاب راغلی دا عذابونه دي. دا خو راځي انسان دی خامخا په علاقه باندې راشي او حالات راشي. ما ورته وویل یو منټ خبره وه مې زموږ د مولانا صاحب مطلب دا دی چې کله په چا باندې حالات راشي، داسې زلزله راشي، سیلاب راشي، که د دې نه بعد دا خلک توبه وباسي، خو دا د الله طرف نه ازمایش دی، امتحانو صرف یاد دهاني ولګوله. خو که چېرې توبه ونه باسي نو بیا واقعي عذاب دی، دا ورکوټي عذاب او د غټ عذاب انتظار کوه. هغه سړي وایي هلک بھائی اوس پوه شوم مستې ده. نو مې دا هغه چا دپاره عذاب دی چې کوم سړی توبه نه وباسي، چې کوم سړي توبه وویسته د هغه دپاره ازمایش و امتحان و بس ټیک شو. نو الله رب العزت فرمایي چې دو باندې مونږ بیماري راولېږو نو دوله پکار دا ده چې څه وکړي توبه وباسي، الله طرف ته متوجه شي چې الله بس وسره د ګناه معاف کړي، آینده دپاره به نه کوم، اوس رانده تکلیف لري. او دویم دا چې دو د جهاد حکم خو خامخا رات دو کنه غزوه به خامخا غزوه به، او نبی علیه الصلاة والسلام به اعلان وفرمایه بھائی زه جهاد نه وځئ چې په دو باندې به سخت راله ټول کال به وي موږ مسلمانان یو. خو د جهاد د حکم په انتهایي بد لګېدو چې کله به جهاد بھائی داسې چل دی رو دې ته موږ تیار نه یو. نو الله رب العزت فرمایي مرتن او مرتین. دویم الله رب العزت فرمایي واذا ما انزلت سورة، کله چې په دو باندې یو سورت نازل شي
یعنی داسې صورت چې په کم کې الله رب العزت یا د جهاد حکم کړي د جهاد حکم کړي یا الله رب العزت حکم کړي چې صفات بیان کړي د مسلمانانو نو چونکې د مسلمانانو د صفاتو نه اوټ چلیږي نو دوسو کې نظر بعضهم الى بعض یو بل ته دې غلي غلي وګوري یو بل ته غلي غلي وګوري هل يراكم من احد سوق وګوري نه کنه لکه مفتی صاحب خیال خو نشته او سوقي ثم انصرفوا سیدو دانګي او تک نو سم